ز مولانا مفتی شمس الدین ولد حضرت مولانا قاری محمد رومان چیف خطیب ز ډیپټي کمشنر جامع مسجد شه خطیب یم او زه وزیرستان خلق ته یو ضروری پیغام ورکول غواړم د موږ عزتمنې د میش په ملک په وطن باندې د کرونا بیماری په نوم باندې یوه وبا راغلیدو دا دریم لهر از شری شوی ده او خلک دغه نه مړېږي. ډېر احتیاطي تدابیر محکمه صحت علما و شاري دي دا بالکل د قرآن احادیث په روشنۍ چې دا ثابت دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل حدیث موجود ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې چیرته وبو ولګي د هغې ځای ته د خلک نه ورسي او چې کوم دي چې خلک موجود دي هغه خلک ته دغه ځای نه وځي. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي او دا احتیاط ته که دا احتیاط نه ده. او بل د موږ عزتمنو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت یو وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بنو ساکیف قبیله وفد روان وو. د چا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکړو چې یا رسول الله په دا کاسونه شي یو کاس ته چې جزام بیماری دو جزام دا جزام بیماری دا کم بیماری دو دا کرونا ولا په دنه سخت دو دا کرونا ولا ډیره سخت دو. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته کله خبر شو اطلاع ته وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنو ساکیف د قبیله د وفد نه انکار وکړو چې موږ سره د نه ملاویږي او د عاصب بیعت په سره وکړو چې موږ دغه بیعت کړی دا خو دوی د دې ناسي ملکات نه انکار وکړو. ویلې کله داسې چې د بیماری دلته بل څه تلکه شي دې وجه نه موږ عزتمنې په چار دادو میش د دریم لهر د کرونا بیماری په د ملک وطن باندې راغلی ده شری شوی دا بیماری. نو ډیر احتیاطي تدابیر چې محکمه صحت و شاري دي چې عامش په ځانې رولي عملی رولي او احتیاط وکړي مسکینه استعمال کی بار بار لوسینه مینځي او بل د موږ عزتمنې لوس ملاول دغه نه میش ډیر احتیاط وکړي چې دا بیماری پیلاو نشي او سمه احتیاطي تدابیر او شاري چې په موږ عمل وکړي. الله د میشته د عمل او توفیق مشته نصیب کړو.